عن أبي اليسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا تیرے جمعینا منگ دا بحث شروع کرو کہ انسان کلمرین دو حالات ہے یا دے مومن وی یا کافری کلا چے مومن وی نو اللہ رب العزت د روح قبض کولو د پارا د رحمت ملائک روڑیگی اور آغا ملائک سپین وی بیز وی اغی سرا د جنت کفن وی خوشبو ورسرئی مسک د جنت اور اغی دسرا دمرا گن مقدار کی راغلی چی مد بوصری ہی ترکنے چی دد نظر لگی ترہغے ملائک موجود ہوئی اغی نرست آغا ملک راشی چی آغا تا حکم وی روح قبض کولو اور آغا ملک روح تا حکم کی چی دا اللہ پا حکم باندے طیب طاہر پاک صاف اسانتی اثر روزہ کلچے انسان کافری نراغ پسی چکم ملائک رازی ناغسود تور رنگ والی کریح المنظر وی یرون کی ملائک وی آغی سراد جہنم یو ٹاٹ وی بدبوئے اور سرئی گوگل وغیرہ او دے پا وحلو ٹکول باندے ردن ساو باسی آباد تیر جمشر ننچ دے بارکے کم بحث کو ناغدارے کہ شیطان کم چے دے انسان ذری دشمن دے داو کوشش سنگ دنیا کی داوی چیو انسان دے اسلام و ایمان توحید قبول نکی تو داتے دمرگ وقت کم داو کوشش دائی چی دے انسان نا دے ایمان پنگل رکی کم توحید بانے چی دے اکلک الاڑو اغین والی یو دے دنیا نا مشرک لڑشی شیطان کوشش کی دغا وقت سنگ چے ابتدانا دنیا کی د خیر او د شر قوتنا یو بل سرا دی جھڑپو یو بل سرے مقابلہ وا نو دارنگے د دنیائی جل پا خاتمہ باندے ہم د خیر او د شر قوتنا دا کارکی انسان باندے دا وجوہ چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دے خبرنا امن غفتو دا اللہ پا دربار کی دے شیطان دے ما دا مرگ پا وقت کے بیلاری نکی دا اللہ رسول تا دا یقینو چاگا جنتی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاول علم نو ورکڑش ہے رست آغیتا دا دے خبر علم ورکڑش ہو چھ دے جنتی دے دا وجوات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن تپوس کی چیادہ اللہ رسولہ تاسو تفو اللہ پل گناہونا کچرتوی بالفرض ناغے معاف کری دی دشپے تاسو دمرہ عبادت وہ لے گئے چستا سختے اوپر سی راغی جواب داوی چا فلا اکون عبدن شکورا کلچ اللہ زبخلیم نزد شکریہ پتور باندے دا اللہ بند جوڑے دلوارم دا اللہ رب عزت یو شاکر بند جوڑے دلوارم دا یو خم مسلمان طریقہ داوی چاگہ دا خوف و درجہ پمینس کی جنتی رہی د
د ټولو نه ښه مسلمان، ښه مؤمن، ښه موحد خپل زمانه کې رسول وي. په دې وجه کاغي د دې موت نه د الله سره پناهي حاصلې، نو د دې مقصد دا نه دی چې ګنده داغه په خپل مغفرت کې شک دی، شک نه دی، لیکن کوشش دارے چې د الله رضا هر ځای کې طلب کړی شي. او دې کې د امت لپاره بیا تعلیم دارے چې موږ سره د خپل مغفرت سرټیفیکیټ نشته. په دې وجه موږ له باید ډېر کوشش پکار دی چې موږ د الله او د هغه رسول پیروي وکړو او د خوف او د رجا، د یری او د امید په میانځ کې موږ ژوند تیر کړو. تو حدیث چې ما ویل دی دا غیر راوی دی سیدنا ابو الیسر، یہ سین اورے د یہ سین بزوری ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ دا انصاری صحابی دی او د دې نوم دی کعب بن عمرو، کعب بن عمرو بن عباد. د دې وفات شوی دی 55 هجری کې. بعض نمونه د صحابه کرامو هغه علم کې ناراضي. ابو الیسر پسې مونږ ډېر ګرځېدو چې من هوا دا څوک دی. اوس خلا الله رب العزت د علم اسباب ډېر وافر مقدار کې دستیاب کړی. دا خلکو کم همتی ده اوس چې هغه اسباب نه استعمالوي او دا هغه غلط استعمال کوي. دا سے سافٹویر دی د نه هو کتابونو د احادیثو کتب استسعا چې پای کې تاسو د یو حدیث مشکلات معلومول شي، دا غیر روات ټول نه بحث کول شي په سکندونو کې. د کتاب مراجعات ته ډېر کم ضرورت کیږي. دارنګه یو داسې سافټویر هم بازار کې شته چې پای کې 8333 کتابونه دي. دا المکتبه شامل وي. دا ذرائع دي د علم، خدا دې غلط استعمالي. دا یو دو دھاری تلوار دا انسان کدا صحیح استعمالی نو ډېر ښه نتیجه لاغې راځي، او کدا غلط استعمال کینو دا ډېره بد نتیجه په لاس راځي. زمونږ اسلاف بعد د یو حدیث معلومولو لپاره، د یو راوی معلومولو لپاره پسونه میله مزل کو، په میاشت مزل وېګو. او اکثر چې بدی لاړل نو چې کم سړی سره راغې روایت باره کې سائلمو اب دنیا نه تشریف وړو، غریب بنا مراد واپس راغې. علم سره په خوا د خلقو دومره محبت، دا وجه چې بدعات، رسومات، شرکیات د دې سنوم نو اوس علم سره د خلقو څه شوق نشته. زیات نه زیات د فضائل او بیان د خلق دین وي، هغه معاملہ خراب کړو. سیدنا ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله کله دعا کوله. دعا بداوا چې اللهم انی اعوذ بک من الهدم. ہے ظالمین دې دوی چې انسان باندې څه کمر ورځي، غر پیرو ورځي، کان کے کار کئی اغے کی ملشی. دے مطلب دا نه دی چې دا د غضب مرګ دې ګندې. اصل دارا چې انسان توبه طائب بلشي کنه، دا الله دربار ته پاک صاف لړشي، دا الله رسول دا غوښي. امتیانو تم دا وي چې تاسو په دنیا کې په حال کې الله ته رجوع کې توبه وباس. حد امداد ناصافه مرگ دے، انسان پدے کے ستسم نشی، شاید دے توبہ منواسی. پدے وجہ بائے دا اللہ رسول دا قسم مردون نفقی. اللہم انی اعوذ بک من الہدم
یا الله تاسرا پنای غوالم د حدمنا د دینا چې کمر دې پمار ورغړي واعوذ بک من التردی او پنای غوالم تاسرا د دینا چې زما تردی دی وشي تردی منه د غر نه کتر غړېدل ینه د دینا پنای غوالم چې یاد ما د کمر زری د کمر لاندې راشم یا د پاس نه ور غړم چې ملشم دینا پنای غوالم واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم او تاسرا پنای غوالم د غرق دونا ولالتم انسان ته توبه موقع ډېره کمه په لاس ورځي بل کرام شي بالفرض انسان معاینه د موت کی کنه مرګ په خپل سترګو ویني بیا توبه نه کوي قرآن دا معلوم ہے فرعون په خپل جون کې د الله د دین مذاق وړاو لیکن فلما ادرکه الغرق قال انی تبت الان کله چې هغه ډوبې دو لاندې کا وېزو توبه واسم الله فرمایل قال الان وقد عصيت وستوبه کم ځای قبلی تو نه فرمانه اصل کې دا مجافاتی مرګونه دي دا مفاجاتی مرګونه دي دا ناساتی مرګونه دي پدې کې کسړې مړ شي دا مطلب نه چې کافر مړ شي یا ګناهګار مړ شي ما تیر یو جمعه تاسو ویلو دې تعلق غیب سره انسان نه کوي حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا ډېر لوی پای عالم دی دا کتاب منهاج السنت النبویہ دا دریم جل کې هغه یو عجیب بحث کړی هغه دا چې آیا مونږ دا ویلی شو چې فلان کې حتمی طور جنتی دی بیا په دې هغه مفصل بحث کړی بغته صفحه بحث کړی کم خلق چې وی چې او ویل شو دا غي دلایل هم پیش کړی کم چې وی نشو ویلې دا غي دلایل هم پیش کړی ته مقارنه وای زمونږ د خلقو د گمراهۍ سبب دا چې دی یو غاړه وګوري بل غاړه نه ګوري خدای ته یو سره مسلمان وی محقق وی هغه د مخالفینو ټول آرا وګوري دلایل موازنه دی وګوري بیا وی ټول په متفق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مون حتمی ویلې شو چې جنتی ده هغه یقیني خبره پاتې کسان چې د الله رسول الله په باره کې زیر ورکړل چې فلان فی الجنه فلان فی الجنه عشره مبشره او نور صحابه کرام نو مونږ دا ویلې شو چې دیله پیغمبر د جنت زیر ورکړل اختلاف پدې کې چې آیا داغي په باره کې ویلې شو چې دا جنتیان دي کنه جنتیان خلاف دا مسله کې زیر ور کول جدا خبر او حتمی طور جنت تطلل جدا خبر اړه باری کی خبر اوس خدای مون خلک چا جنتی وي او چې لا یو سره ګناهګار وي نه ته دوزخي وي اره دل مخلوق خوري یو سره چا کې علم موجودی نو پرې خبره پويږي چې دې تعلق غیب سره ده ما تنخکاری ما سره پدې څه دلیل حجت او برهان نشته ذکر نشته نو دا ویلې شم چې عمل د جنتیانو ده یا عمل د جهنميانو ده پاتې شدا چې جنتی ده یا جهنمی ده علم الله سره ده دوار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم غرق و حرق غرق دل او سودل حرم بڑا پیت ہوئی کله کله انسان بوډا شي زنا نه یا ناری نه بڑا پی عمر ته ورسی دا څوک تیمارداری کوون کی نه اولاد اکثر او بیشتر نه اهلی کله چې پلار یا مور خدمت کولی شي ګټه وټه کولی شي نو اولاد داغي خیال ساتي او
کله چې پلار یا مور داغي عمر دومره بڑھاپے ته ورسیږي چې نه خدمت کولی شي او نه ګټه کولی شي، نو اکثر بیشتر اولاد باندې دغه شان والدین بیا بار شي، بوج شي. نعوذ بالله من ذلك. دغه سبب دی چې قرآن مجید اولاد ته یو ترغیب ورکړی دی چې وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. سبب دا غیر ده غیر خود غرضی هم ده چې انسان ترګي میں چاته محتاج دی او ترغه خیال سادي چې کله احتیاج ختم شي بیا دا خیال پریږدي، پر ګناه خبره. دا شان عمر کې کله سره غنګوړی وي عقل برباد شي. قرآن مجید نہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت بعض کسان بیا بچگانه خوې ته ورواړي، عمر یې ډېر شوي لیکن داغه کړه ټول بچگانه دا داغه ابتلا دور دی. اولاد ته پکاري چې داغه خدمت وکړي، او بیا هم د الله رسول ته امن واړي، په دې وجه واړي چې هیڅ پته نه لګي چې زما اهل عیال به صحیح خدمت وکړي شي که به ونه کړي شي. دا اسفل سافلین نه وي، بعض خلک د بڑھاپے جون د اسفل سافلین وي، دا په قرآن نه پوهېږي. اسفل سافلین جهنم ته وي. قرآن چې هلته فرمایي ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مقابله هغې سره ده. د بعض شیوخو غلط ترجمه ده. اسفل سافلین نه مراد د بڑھاپے ژوند ده، او بیا دا وایي چې حق پرست نه بوډا کېږي، ملا یې نه کېږي، دا دروغ وي. حافظ ابن قیم د دې سخت تقلید کړی، دا غلطه خبره. لوی لوی محدثین وي، نیکان بندگان وي، حق پرست وي، لیکن کله کله چې هغې بوډاپے ته ورسي د هغې حافظه خراب شي، هغه د اختلاط شکار شي. په دې وجه محدثین یو باب دي چې یو سړی مختلط شوی دی، ګنګوړی وي، مخکې ښه محدث و، د بوډاپې د وجې حافظې کار پرېښود، نو په دغې وخت کې چې دی کوم روایتونه پیش کړي د هغې به څه حیثیت وي؟ دا دلیل د دې دی چې کله لوی لوی خلق الله دې کې مبتلا کړي. اسفل سافلین نه دغه نه دی مراد، غلط ترجمه ده. اسفل سافلین جهنم ته وایي. ذکر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون استثناء والا صحیح کی. خدا حرم دے، حرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پناہی غوښتې د الله دربار کې. کم چې زمونږ با سره متعلق د هغه دا دی چې واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. تا سره پناہی غواړم د دې خبرې نه چې شیطان ما رسوا کی، شیطان ما بیلاری کی د مرګ په وخت کې. شیطان هغه کوشش داره چې انسان د دنیا نه مؤمن لاړ نشي، دې لپاره به دعا کول پکاري. د بعض خلکو مزاج دا وي چې هغه شریعت د ځانه جوړوي. شریعت کې دوه حیثیتونه دي، یو د شریعت کیفیت او بل هغې کمیت. مثلا یو سړی د سحر لمونځ کوي، نو دی به څو رکعته فرض کوي، دا کمیت دی. نو په څه طریقه به یې کوي، د کیفیت. یو سړی دا وایي د سحر فرض کوم 4 رکعته کوم، اضافه په 2 رکعته په دې کوم چې زما بندګۍ کې اضافه وشي، د سحر لمونځ به وشي نه. دا الله رسول دې لپاره راځي دنیا ته چې هغه د شریعت وضاحت کوي. شرع جوړول دا د انسان اختیار کې نه ده. خو بعضې خلقو چې وکتل چې شیطان په دې وخت کې راځي که نه، نو هغې ولې یو شرع جوړه کړه. هغه دا چې د مړي خوا کې بانګ وایي. په دې پاک و هند کې داسې خلق تېر شوي دی متجددین چې هغې دلته کې د یو بانګ اضافه کړې ده چې کله انسان باندې ویسا باندې شي نو بانګ یې وویلی شي.
دا زمون علاقوں کې خدا نشته دی البته کله چې مړی دفن کی نو قبر کې ورته بانګ وایي که تپوس کې نو جواب بتائی چې حدیث کې راځي که نه چې شیطان کله چې یو ځای تراشي او تو اعوذ بالله ہوئے بانګ ہوئے نا تختی دا دلیل دی ښکلی دلیل دی یو شیطان نه روغتي د بانګ نه ډوخلم و بس هر وخت بانګ وایه بس دا شریعت د ځانه جوړول دي احمد رضا خان بریلوی هغه کتاب دی شته موږ سره وصایا شریف دا کتاب دی پای کې هغه لیکلي چې کله زه مړ شم نو زما زوی حامد رضا خان دی وزله بانګ وایي پر ځان یې شریعت په خلقو باندې رښتیا ویل ډېر ګران لګي دا الله رسول دغه د وخت دپاره دعا غوښتلې ده الله واعوذ بک من ان يتخبطني الشیطان عند الموت یا الله دینه پناهي غواړم چې شیطان ما د مرګ په وخت کې دوکه کړي بانګ یې نه دی ویلی نه د بانګ حکم کړی دی صحابه کرام بے شمیر شته لیکن هیڅ یو صحابي د مرګ په وخت کې بانګ نه دی ویلی نه د دفن نه وروسته بانګ ویلی دی دا څنګه تجدد دی تجدد پیژنئ د دین پالش کول د دین یو داسې پهلو چې د مخکې نه موجود و سنت کې موجود و صحابه کرام و اجماع ثابت و اسلاف و عمل کې موجود و لیکن د عجمیت د وجه د زمانه د لریوالي په وجه باندې پاره باندې دوړې ګرد پرېوته دی هغه اثر نو تجدید داغه کول دا سړی ته مجدد وایي هغه ته وایي مجدد مئة حاضره د دې حاضر صدې مجدد مجدد هغه چې دا بدعت ایجاد کړي دا بدعت ده یہ تجدد دانے چې ته دین د ځانه جوړ کې تجدد دانے چې ته یو زوړ سنت ژوندې کې احیاء سنت وګي نو کدا سره واقعي مجددي د بیا په کار دانے چې د اذان عند الموت یا د اذان علی القبر دا غیر لپاره شریع حجت پیش کی شریع حجت معنی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه مونږ توخی عجیب و غریب طریقې دي اذان چې کله وشي نه پسې بیا موس پګاری اذان شل منټه مخکې نیمه غنټه مخکې تاسو اذان اورید او موږ موس کو ادیګر با اذان شي خلک به موس جګړه تا قبر کې مړی ته بانګ وې نو موږ رسو کیو ستبګه کده وږي هغه ډېر خيار دي ای بګې څه زمانه کې اقامت هم شروع کړو اوسه د اقامت لرګه ځمنه شي کولای سي موږ کې تبعات مصیبت دای چې داغه هیڅ د شریعت مطابق نه د عقل مطابق دا غیر شرعي عمل دی تمہارا چې محتضر مونږه چاته وي مخکړو مره مسله چې ما کړو هغه دا چې کله مونږ پوه شو چې یو سړي باندې صاحب باندې هغه علامات معقولو چې هغه پوزه کېدل شروع شي کن پټه کې ناستل شروع شي نو دا علامات دې چې موت شروع شي اوس اواز د روح شروع شي دا وخت مونږ لدا پکاري چې مونږ دا وخت کې لا اله الا الله محمد رسول الله ډیر وایو دا حدیث کرا دی مرو موتاکم لا اله الا الله محمد رسول الله ولو مړو ته تلقین کوي دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا شیطان د مقابله لپاره ویلي دی نه وی ته مانګوي بدعت کی مصیبت دار بدعت کی چاہا سنت لریگی مثلا ټول مسلمانان پر پوئیگی چی نیت فرض دے نیت چی ورده منگوائی نیت دا فرض دے کیو سڑے روجنی سی کیو سڑے موز کی کدے زکاة ورگی کدے حج کی دے چی ہر نیک کار کی دا غیر پار نیت فرض دے انما الاعمال بالنیات
د ټولو اعمالو دپاره نیات ضروري دي. د ارادې نه بغیر هیڅ عمل الله نه قبلوي. د نیت په بنیاد باندې مونږه دا فیصله کوو چې دا د سړي عادت دی او که عبادت دی. دا فرض خبره ده. مثلا یو سړی پیسې ورکوي چاله، د ده اراده دا ده چې دا زکات دی، بس اراده یې وکړه، زکات ادایګي وشوه. د خلقو خیال دا چې خامخا په خولې به ورته وایي چې دا زکات دی، وایي چې ما قبول کړی دی، لا یې به زکات کېږي. تپوس کې دا چا لیکلي؟ دا فقه کې لیکلي. فقه کې لیکلي ورته پوهېږي په دې څه مطلب ده. مصیبت دا ہے چې خلک نه په شرع پوهېږي، نه په قانون پوهېږي، نه په دین پوهېږي، ظاهري الفاظ یې په مخه کړي. یو سړی چاله زکات ورکوي او ورته وایي چې دا زکات دی، نو دا هغه چاته وایي چې دته دا علم نه وي چې دا سړی مالدار دی او که غریب دی، دی مستحق د زکات دی او که نه دی. نو که سړی و مستحق د زکاتو نه و قبول کو چې بس ټیک ده او که مستحق د زکات بنو نه به زه مالدار یم، دا بل چاله و هغې لاجک دغه و. اوس خو ډېره بې غیرتي راغلی. یو سړي به زکات نه کېږي ته ورته ووایې زکات دی، هغې خامخا خوري. ډېر خلک داسې شته دی چې په هغې زکات په خپله فرض دی، اگر دې زکات وشي. ډېر داسې خلق دی چې شرعي لحاظ سره په هغې زکات کېږي نه، لکه سیدان. د نبي صلی الله علیه وسلم په نسب کې چې څوک وي په هغې زکات نه کېږي، هغې له زکات ورکول ګناه دی. مونږ ډېرو کمیټو کې ناست وو، سړی به راغی مونږ له به درخواست راکړه، مونږ ورته یې ملګريه ته سید یې به یو ستا زکات نه کېږي، هغه خفه شو چې نه مال راکړې. ما یو ځل یو عالم سړي زوی هغه ته دا ووایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن اهل بیت لا تحل الصدقه. دا الله رسول فرمایلی دي مونږ اهل بیت چې یو سیدان، مونږ دپاره زکات حلال نه دی. هغه زه اخلم 1000 ګناه زما په غاړه، ما یې زیړ در کوم نه. ته مسله معلومه. دغه مقصد خو صرف دا و چې انسان ته دا پته ولګي چې دا سړی مستحق د زکات دی او که نه دی. دا نه مطلب چې ته خامخا اعلان وکړه. د مونځ دپاره نیت فرض دی، خو د نیت تعلق زړه سره دی، خولې سره نه دی. زمونږ خلک هغې چې راشي نو اقامت به شروع وي، الله اکبر الله اکبر. اصولي طور د اقامت جواب ورکول هم پکار دي. اقامت جواب څوک نه ورکوي، نیت مې کړی نیت به کوم وایي، لکه اوس لکه اراده کړی بس ټیک ده. دغه سنت ته فوت شو، اقامت جواب نه ورکوي. امام الله اکبر ویلي ولاړ دی، دی هغه شان ته لا لګیا دی، د امام سره متصل الله اکبر ویل ضروري دي. یو شی چې هغه د سنت نه دی په خولې نیت، هغې مونږ له څو سنت ختم کړل، 2. او بعض خو پکې داسې جهر کوي چې ته لمونځ هم نشي کولی. د الله جوماتونو کې خلک که څه خبره کوي نو پټه کوي، آهستګۍ سره کوي، غویانو سره ولې ژوند وي. 200 ځله یې پوهې که خدای به خامخا برړي وایي په جومات کې، دا ګناه دی. د الله دربار کې د الله په کور کې داسې طریقې سره خبرې مه کوه چې د هغې نه فساد پیدا شي. پای سړی نیت کوي په صف کې د څوک مونځ نه شي کولی، دومره په زوره زوره لګیا دی، دا به څه نیتي چې په هغې د نورو خلقو مونځ بربادوي. په دې وجه مجدد الفسانی سید احمد سرهندي رحمه الله چې هغه ته مجدد الفسانی وایي، احمد رضا خان نه وایو، هغه وایي کوم خلک چې په خولې باندې نیت وایي نو دا رافع السنت دی، دې سنت ختم کړی دی. مونږ له د اقامت جواب خلق نه کوي، امام سره متصل نه ودرېږي. امام سبحانک اللهم ختم کړي، الحمدلله شروع کړي، لا نیت نه یې تړلی صاحب،
पखले लगे रहे। इबादत की कियास मकर गुनाह है कम दो चीज़ुना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागेन आखिर के अमन गौर या गदा रहे चवाऊद बिका अन अमूत फी सबीलिक मुदबिरा या अल्लाह देना पनाई ग्वाड़म जिस्ता लार के देवते स्ताद दीन दो चतोल द पारा और जद हाल तना तीख तक उनके राशम बगोड़ा देना ज पनाई ग्वाड़म यानी दा अल्लाह दीन द पारा के जमरम बिल फरज जम मुदबिर नेम जम मुकबिल जमा तरफ से मुखी गोले जमा पशा नहीं हो दले जमा प मखा हो दले कदा तुरी गुजार राजी दा अल्लाह पदीन के चिरा तीख ती हालत के नाराजी अब आखिरी दावा चे व अऊद बिका नमूत लदीगा लाम दाल गैन दे तो वही चे लड़म या मार चालटक वर्गी लदीग मार चिचले दीना पराई वड़म लदीग मलशम येने द मार याद लड़म द जहर द वजह मलशम पदे मरगुनु की नोर से आयब निश्तरे सिर्फ दगा आयब दे चे इंसान ता दखपले खता द माफ कोल मौका पलास नोर करे चे इंसान बारे तकलीफ राशि द मर्ग नमक के तो टिक द चाहो यो बोझ भी यो तकलीफ भी लेकिन दागा मुस्तकबिल पदे गिरे चे अल्लाह अगले यो मौका वर्कला यो तंबीह वर्कला यो अलारम अगतो गगित अगदा कोल शी के इंसानियत बगी और गुनाह पीजनी सवाब पीजनी चागा अल्लाह से रुजूगी जमन खलक बदा से मरीज पूरे खान दी पूरे खानदल नहीं पगार ताखसड़े रे अल्लाह रब्बुल इज्जत अगला मौका और दे खबरे जिदे तो बताए भी अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।